د قرآن پاک زبر زیر و پیش مولا د خپل ژوند د تیرولو یو ډېر ښکلی سبق ښیي. زبر نه زیر شه، ځکه چې مخکې پیش کیدونکی د مو شیرینه وروره یو مسافر چې د خپل قسمت دشمنداره و، هغه په ځنګل کې په لیارې روان و، نو څه ګوري چې یوه لومبړه یې ولیده چې په دواړو خپو باندې شیاله وه. نو دوی په زړه کې سوچ وکړه چې دا لومبړه به څه خوري و دې له به د خوراک دپاره دا شی څرنګه روسي. نو څه ګوري چې یو مزری روان ده و په خولې کې یې غوښه ده و د لومبړې په مخ کې یې کېښوه و ترېنه لاړو و لومبړې هغه غوښه خوړل شروع کړو. نو ده وویل چې خدای پاک چې دې له ویر کوي نو ما له یې هم راکوی شي. نو څملاسته چې د ونې لاندې څملاسته، نو چې شپه یو ورځ به پرې تېره شوې وي، نو یو بزرګ په غلیارې باندې تېرېده چې وکتو، نو د ده نه یې پوښتنه وکړه چې څه چل ده، ویلې پروت یې. نو د مسافر ورته وویل چې د ما د رزق څه درک نه لګي، نو د ټوله کیسه یې ورته تېره کړه او د ځم په هغې اسرې باندې څملاستم چې الله تعالی دغې شیالې له ویر کوی شي نو ما له یې هم راکوی شي. نو هغه بزرګ هغه درویش ورته یایي چې هغه خوشیاله لومبړه وه و ته خو روغ جوړ یې، نو چې ته شیاله لومبړه جوړېږې نو ته بیا مزارع ویلې نه جوړېږې. نو ولړو بچو، رزق په حلالې ګټل و د حلالې رزق نه بل له ویر کول دغې له انسان و بادر انسان ویلی شي. د خپل ځان خلاصاتو ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.